ناست دي هغې کې موږ سره ډېر ستر ملګري داسې ناست دي چې تاسو ټول یې پېژنئ. زه به خواست کوم الف خان شیرباو ته چې هغې دې راشي خپل ویوز شیر کړي. ستاسو د لاسونو بړګا کې الف خان شیرباو. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پریکړې خله د غجب بچاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي. د ټولو مخکې د سابقه وزیر نور الحق قادري صاحب، بیا د دې پراجیکټ د ټول سټاف شکریه ادا کوم. بیا دلته کې زموږ د خیبر نیوز ټیم، زمونږ د پاکستان پیټریاټک یوت دلته کې مرکزي سیکرټري مجید خټک صاحب مو لیده، هغوی مننه کوم. یقینا ډېرو پراجیکټو له تلي وو، ایډورټایزمنټ هم کړی دی، د هغې کوریج هم کړی دی، خو نن چې کوم بریفلی موږ پوه شو نو دا زموږ د پېښور او د پښتونخوا په ترقۍ کې یو ډېر لوی پراجیکټ دی. دې سره یو خوا کومو خلکو انویسټمنټ کړی دی نو پیسې له راځي، خو پیسه به لګې دا غټ زړه غواړي. او بل د دې بنیاد چې کوم په اخلاص سره ایښودی شوی دی د هغه مانه د موټر نه د چابیا نه وکته، دې کې اخلاص دی چې یاره دا پراجیکټ چې کوم دی دا مخ په وړاندې لاړ شي. نو دا امید دی او دا باور دی چې د دې پراجیکټ وروسته به چارسده په پښتونخوا په نورو علاقو کې او په پېښور کې ډېر ښه به پراجیکټ مخې ته راشي. ولې چې څوک چاته وګوري نو د هغې نه یو قیاس اخلي، او دا به زموږ د پېښور د ترقۍ لپاره موږ دا چې څه لیدل نو یا په اسلام آباد کې یا په کراچۍ کې یا په لاهور کې، خو په پېښور کې په لومبني ځل داسې یو باوري پراجیکټ وینو چې د هغې سټارټ چې کوم دی بنیاد یې الریډي ایښودی شوی دی. نور موږ ته خلکه چې کومو پراجیکټونه تللي وو نو په کاغذونو کې راته ښیي، مخکې نه یې فلمونه جوړ کړي وي او په دې کمپیوټر باندې اکثر پکې خلک انویسټمنټ وکړي، ځان له پکې ځینه واخلي، نو بیا وروسته پکې جګړې وي. نو اصل څیز ایمانداري ده، او چې کوم سړی په ایماندارۍ سره کاروبار کړی دی نو الله پاک پکې برکت اچولی دی. نو د ټولو مخکې خو زه د دې چې کوم انویسټران دي نو هغوی کې زه ایمانداري وینم، اخلاص پکې وینم، او دغه باور وینم چې دغه پېښور او بیا پېښور کې دغه ناصر روډ باندې چې په کوم انداز کې دغه پراجیکټ روان شوی دی، بنیاد ایښودی شوی دی. نو موږ خو چې چېرته په سټیج ودرېږو یا په ټي وي رادیو باندې خبرې کوو دا زموږ بیا خپل انداز یو ایډورټایزمنټ طریقه وي، خو چې په دې پراجیکټ زه څومره خبرې کوم نو کولی شم پرې، ځکه چې موږ پریکټیکلي هر څه ولیدل. دا مرلې چې موږ ته ځمکه ښودلې چې په پلان کې ځمکه به چې کوم دی نو پراجیکټ جوړېږي، د دې باقاعده بنیاد ایښودی شوی دی، دوه درې اوچته پورې چې کوم دی نو اتلې دی. انشاءالله دا به کامیابېږي. خو زموږ دغه خبره چې ایمانداري، مخلصي، کم کس چې په دې کې انویسټمنټ کوي، ځان له پکې ځای اخلي، نو د هغې خو د دې سټارټ نه پته لګي چې هغه سره به کله دوکه نه کېږي، هغه به کله کړېږي نه، ځکه چې دا په یو مقصد وتلې، نه صرف دغه چې یاره زه پکې پیسې وګټم. دلته کې څنګه د پېښور ناظم الله خبرې وکړې زبیر صاحب، او بیا پکې نور الحق قادري صاحب راغلی دی، نور پکې ډېر ستر مشران زما مخې ته ناست دي. نو دا د دې مالکانو درناوي له راغلي چې دوی د پېښور په ترقۍ کې د مخکې یو کردار دی، نه چې صرف دا لومړنی پراجیکټ دی. په دې کې به یو خلکو ته روزګار میلو شي. نن سبا خو د روزګار ډېرې زیاتې کمې دي. نن زمونږ مسافر په پردیس کې ژوند کوي، ډېر ښه کسبګران دي، هنر دی ورسره، خو دلته کې روزګار نشته. خو زه د خپل چارسدې ذکر کوم، نو زموږ چارسده کې د نن نه 40 کاله مخکې شوګر میل و، پیپر میل و، د کپړو میل و، هلته کې به ریلګاډې راته، نن هغه
شوګر ملې پیپر ملې هغه هر څه ختم شو نو په دغه شانتي په سوسایټۍ کې بدل شو بیا کروندګرو ته هغه شانتي توجه د حکومت لخوا نه ورکړی کېږي نو هغوی د پلاټونه جوړ کړي خو دغه شانتي روزګار کې دا سوچ ته جوړېږي او په هر چت کې به دې کې خلک کار کوي نو دغه زمونږ غټه ګټه ده چې د څومره خاندانونو روزګارونه به دې سره روان شي دې پراجیکټ سره خو دا پراجیکټ به موږ او تاسو څنګه کامیابو دا په دې کامیابېږي چې یو سړی دې ته نه ګوري چې هغه سره پیسې په بینک کې ښودلې ده یې په بل ځای کې بنده کړې ده نو چې هغه په دې پراجیکټ کې څومره پیسې بنده کړي او دغه شانتي پکې ځان دپاره ځای واخلي نو هغې نه مخکې چې کوم دی نو دې ته به ګوري چېرې زما د دې پیسو بندولو سره یو خو ما ته یو ښه خواهش میلاو شو ما ته پکې دوکان میلاو شو خو د دغه دوکان د صفایۍ د اوبو د بجلۍ د ګیس دا ټول چې کوم دی نو دا به د دغې برکته چې کوم دی نو هغوی ته به روزګار میلاویږي خو زه نن په دې سټیج راغلی چارسدي سره مې تعلق دی صحافت سره سوشل ورک هم کوم الحمدلله په چارسده کې ما غریبانو ته شپېته کورونه ورکړي زی وسیله جوړ شوی او چې بیا د خپل ماضي وګورم د ایماندارۍ او مخلصۍ خبره ورته کوم نو الله پاک پکې برکت دی چې انسان ډېر برخېږي او چې کوم ځای کې هم درغلي شوې ده نو خو یو سړی و چې ما ته د وخت ګټه ده د وخت خوشحالي ده نو دا د وخت خوشحالي او دا ګټه چې کومه ده نو دا وختي ده وی لږه وګټه خو تل وګټه دغه شانتي مدرسې جوماتونه ځای وسیله جوړ شوی خو ما په مخلصۍ سره په دغه کې لوی لوی مسایل را جوړ شوي دي ډزې را باندې شوي دي کاروبار مې سوځېدلی دی خو همت مې نه دی بایللی او خو زه په صحافتي لحاظ سره وګورم چې مدرسې جوماتونه سلایي مشینونه خیړ پمپې بیا په صحافت کې چې کوم نقصانات کومې ستونزې نو ټولې پښتونخوا کې ولاړې په دې پېښور کې ولاړې چې زموږ سخته چې کوم دی نو هغه به چالي تېرې کړې خو همت زه نه بایلم زه چې نن دې ځای ته راغلی یم دا سټیټ سیکرټري عمران صاحب زه چې ما ته ټیلیفون وکړي ته به راځې نو زما دا وجود وبوږنېده د هغې وجه دا وه چې د عمران صاحب انسان دی یو پرزن دی د 11 کاله نن نه 3 کاله مخکې ما دا اواز پورته کړی د ده کور والا چې کوم په سخته سره هغه بچي چې هغه مشکرې خوري هغه اوسپنه خوري هغه کاڼي خوري هغه په دې غاښونو ماتوي دا چپونه خو چې دې ځای کې مو لیدله د زړه مې دې مالکانو ته دوا کړه چې یاره داسې خلکو ته پکې موقع ورکړي دي د ټولو په دغې زه صرف د دې عمران صاحب چې زه بحث وکړم چې ده دا 3 کاله ژوند یوازې په کوم انداز کې تېر کړی همت یې بایلله نخرې پرې تېرې شوي دي څه ورسره بنو ولي خانه نن د کور کړی شاته نن دومره څه نشته دي شپه ورځ هغه ماشوم سره چې کوم دی ده په ویښه تېره کړې ده نو انسان د یو کس ته دغه نه مخکې ځي یا صدقه ورکوه دا ورکوه کوم ځای کې الله پاک انسان بخي او کوم ځای کې چې کوم دی انسان له چې کوم دی نو الله پاک موقع ورکوي د دې لږ وخت وي هر ټایم کېږي او فرش ټایم چې کوم دی راغورځوي نو دا د دې ملګري نه زه دته ډېر کتیم نه شم ځکه چې د دوی کوروالا د دوی دا داسې بیماري ده چې یو زوی وي یو فرزند وي هغه مور ویښته چې کوم دی پلار چې کوم دی هغه باندې چپونه لګوي خدای دې داسې بیماري او داسې امتحان چې څوک نه اچوي نو زه د دې ځای ټول سټاف ته منیجمنټ ته دعاګوی یم ورله د خپل طرف نه د پوره تعاون چې کوم دی یقین دهاني ورکوم انشاءالله د خپل علاقې کې به پریکټیکلي به خلکو ته وایو چې یو داسې پراجیکټ وتلی دی چې تاسو سرمایه کاري کوئ او په اسلام آباد او په کراچۍ او په لاهور کې کوئ راشئ په خپل پېښور کې وکړئ یو پرم نصیب نه دا مونږ دې کې چې سرمایه کاري مونږ ټول دا په ترقۍ مخ په وړاندې به روان یو مونږ هلته کې هغه ځایونو ته ځو نو بیا دلته کې هغې خلکو ته هم درخواست کوم چې تاسو په لاهور او په بل بل ځای کې سوداګانې کوئ نو د خپل پېښور کې سوداګانې وکړئ دا خپل پېښور مارکېټونه چې کوم دی دا په ترقۍ کې نو انشاءالله بیا به راځو او د دې مشرانو سره به کینو د دې به مارکېټینګ هم کوو د دې به تشهیر هم کوو
او خلک به دې خوا رابلو او دا یقین او باور درکوم چې انشاءالله دا پراجیکټ به کامیابیږي او دا زموږ د پېښور د ترقۍ یو ډېر لوی پراجیکټ دی. زه چې ما چې څومره پراجیکټ یې کتلي دي، څومره بریفینګ راته راکړی شوی دی، نو دا پکې یو ما ډېر انوکا چې په کوم انداز کې چې په هر چت کې هغه سهولیات ورکړل شوي دي کوم چې په یورپي ممالکو کې وي، هغه الحمدلله زموږ په پېښور کې چې کوم دي داسې پراجیکټ دي، دې نه به خلک قیاس کوي او آینده وختونو کې به د دې نه ښه په پراجیکټ چارسده کې راځي، پېښور کې راځي او به ترقي کوي. اجازت ته خپل په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکم. رضي الله تعالی